أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما العصبة بغيره هر چې عصبه بغیره دی. مثلا مو ذکر کوله چې عصبه دا په درې قسمو نسبی، یو بنفسه بل بغیره بل مع غیره. یو قسم بیان شو چې کم نسبه عصبه نسبی بنفسه دا غیر څلور قسمونه. اوس دو قسم نور عصبه بغیره چاته وي، نو دی فرمی فاربعون دا څلور چې کم دی انواع د دی دي، دا څلور انواع د دی دي. من النسوة دا هغه ښځې دي چې وهن اللاتی، دا څلور انواع د ښځو نه دي. وهن اللاتی دا هغه ښځې دي فرضهن النصف والثلثان چې دوی فرضي حصه نصف دی او ثلثین دي. دغه زنانه چې کم دی دا عصبه بغیره ګرځېږي. وجه بغیره مو هلته ویلې وه چې د چا په وجه باندې دا عصبه کېږي هغه په خپله عصبی، نو د امضا سره عصبه کو، نو دې ته ویلی شي عصبه بغیره. انواع اقسام ذکر کوي، نو فاربع من النسوه دا څلور انواع د ښځو دي، او دغه څلور انواع د ښځو کم دي؟ هغه دي چې د هغې فرض نصف دی او فرض یې ثلثین دی. نو یوه نوعه د لور، نو که یوه لور وي فرض یې نصف دی، دوه د دې نه زیات وي نو ثلثین. دویمه نوعه د دې نه په ښکته لاړ شي نوسۍ ده، یوه نوسۍ ده نو دا دپاره فرض دی نصف، د یوې نه زیاتې وي فرض یې دی ثلثین. درېیمه نوعه خویندې عیانې دي، یوه خور وي فرض یې دی نصف، د یوې نه زیاتې وي فرض یې دی ثلثین. څلورمه نوعه خویندې دي علاتی، یوه خور وي فرض یې دی نصف، د دوه نه زیات شي فرض یې دی ثلثین. دا څلور انواع دي، خو دا مقصد نه چې ګینې دا ټول څلور په څلور وانه ګینې دا عصبه بغیره ګرځېږي. نه، دا هر قریب بل بعید کله محجوب کوي، کله به چې کم دی پکې صحیح سو ته میلاویږي. مثال لور شتې نو ده خو واغستله، اخوا نوسۍ چې کم دی محروم ده، او کله به نوسۍ پکې سوده سالي، اخوا خویندې به محرومې کېږي، کله به هغه عصبه ګرځېږي. نو دا څنګه چې په دې نور عصبو کې خبره وه، خو دا څلور چې کوم دی ښځې داسې دي چې دا عصبه بغیره دي. دلیل د دوی دپاره یو دلیل دی چې کوم دی نقلي دلیل ذکر دی. قرآن مقدسه کې فرمایي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. فی اولادکم ستاسو اولاد کې للذکر مثل حظ الانثیین، نو پته لګي چې الګ ته ډبل حصه میلاویږي، جینۍ ته سنګل حصه میلاویږي، نو معلومه شوله چې دا پکې عصبه شوي دي. همدارنګې چې کوم دی ان کانو اخوة رجالا و نساء، هلکان او جینکې ګډې وډې راشي، نو بیا مسله ده چې لذکر مثل حظ الانثیین د خویندو متعلق دا فرمایلي. او چې لذکر مثل حظ الانثیین ورکې، نو دا معلومیږي چې دا جینۍ په دې رور باندې عصبه شوې ده. نو یو خو د قرآن حکم دی، نقل موجود دی، نو ځکه دا پې عصبه ګرځو. دویم عقل هم تقاضا کوي چې دا دې عصبه شي. وجه دا ده که عصبه نه کې، نو کله به د جینۍ برخه د دې الک نه سیوا کېږي. یوه لور وه، قرآن وایي چې کوم دی که وایي فلها النصف، نو که عصبه کې نو ټیک شو، یوه جینۍ وه نصف یې واغستو، د دې سره رور رالی. دا جینۍ چې تو عصبه نه کې نو نیم ده واغستو، ورور رالی نیم باغالی، نو اوس دا رور او جینۍ یو بل سره برابر شو که برابر نه شو؟ نو ځکه عقل وایي چې رور رالی جینۍ ته اوس نصف مه ورکوه، دا واړه عصبیت ته، هسې نه چې پې زایده شي، کله مساوي کله زاید. دې ته ګوري ان کانت واحده فلها النصف، نیم خې واغستو. اوس رونه ورسره د دې جینۍ رونه دي دوه دي، نو چې نیم ترې نه جینۍ واغستو، نو نیم پاتې شو دوه ورونو ته، نو هغې ته نیمه ورسېدو، او دې خوا جینۍ چې کوم دی روغه حصه واغستله، نو دا خو د هغې نه زیاته شوله. نو عقل دا وایي چې کله د دې سره رور رالی، نو اوس یې فرضیت کټ کا، عصبیت ته یې واړوه. نو ځکه عقل تقاضا کوي د دې د عصبه والي، نو ورته ویلی شي عصبه بغیره. اوس به دا جینۍ په دې الګ باندې برخه نه سیوا کېږي، که هغه لور ده، که نوسۍ ده، که عیاني ده، او که علاتی ده. نو فاربع النسوه وهن اللاتی دا هغه ښځې دي فرضهن النصفو چې د هغې فرض میلاویږي، نصف میلاویږي، والثلثان دا څلور انواع شو.
یسرنا دا ګرځي عصبتن عصبه ګرځي باخوتهن په خپل ورونو سره دا په خپل ورونو سره عصبه کیږي کما ذکرنا فی حالاتهن موږ د هغې تذکره کړې وه په خپلو حالاتو کې د دې مسلې تتمیم دپاره یو بل ټکی ذکر کوي چې ګوره دلته خو دا جینکې وې رور ورسره رالی نو دې جینکو د فرضیت نه حصه لاړه چې کوم دی خلطوالي ته لاړه عصبیت ته لاړه نو آیا داسې به ارزي چې د جینۍ سرور راځي نو هغه به ورسره ګینې عصبه کېږي لور په زوی سره عصبه شوه نوسۍ په نوسي سره عصبه شوه خور په ورور سره عصبه شوه عیاني وي که علاتی وي همدارنګې وراثت کې خو مسله دام ده چې دا سړی مړ شي او ښکته سلسله نشته بره سلسله نشته او ورور یې دی ورور یې نشته نو مال به راځي وراره ته نو چې څنګه وراره دی خو هلته ورسره ورېره هم ده نو هلته به هم داسې کوو چې یاره دا ورېره به پکې حصالي همدقه رنګې سړی مړ شو ښکته سلسله نشته بره نشته ورور ورېرې نشته مال به ځي تره ته نو تره خو واغسته تره نشته نو تره زوی اخلي آیا تره زوی خو الي نو دا تره لوري ورسره هم اخیستی شي هغې هم خور ده نو قانون ذکر کوي وایي نه دا نشي اخیستی هغه جینکې به عصبه کیږي او د ورور سره به تقسیم کوي که دا رورې نه نو بیا دغه جینکې فرض اخلي که ستا زوی ښکته سلسله نه بره سلسله نه دې خوا چې کوم دی ورور دی نشته او وراره دی هم نشته ورېره ده نو ورېره دپاره فرضیت کې څه شته نه فرضي نشته دقه رنګې تره ته خبره ورسه تره نشته د تره زوی نشته د تره لور ده دې لور دپاره فرضیت شته نه یوی نسب د نشته او کډیر د سلسله د نشته کله چې د دوی دپاره خپل فرضیت نشته دی نو که بالفرض د دې سره په دقه مرتبه کې رور رالی دا جینۍ سره عصبه کیدی شي وی نه دا نه عصبه کیږي صرف الګ ته به مال میلاویږي نه مسله شوله ښکته سلسله دی نشته بره سلسله دی نشته پلار نیکه مور دا نشته مسله راله رور ته رور هم مړ دی خو ستا چې کوم دی ورېري دی او ستا ورېرونه دي نو دا مال به میلاویږي صرف ورېرونو ته که یو دی او که ډېر دي خو ورېرو ته پکې نشته دا پې نه عصبه کېږي همدقه رنګې په ښکته ځي وراره نشته دی خو د ورور نوسی دی نو د وراره زوی ته چې کوم د ورور نوسی دی هغه ته میلاویږي خو د ورور نوسی ته نه میلاویږي ځکه د هغې خپل فرض نشته دی همدقه رنګې ښکته سلسله چې زامن نوسي کړوسي دام نشته په بره سلسله چې پلار نیکه ور نیکه دام نشتی او دا ورور وراره دام نشته تره ته خبر لاړه نو ترم نشته مړ دی د تره زوی دی نو تره زوی دی او تره لوریانې دي نو وراثت به چا ته ورکولی شي تره زوی ته تره لور نه همدقه رنګې د تره نوسي دي نوسی دي نو مال به میلاویږي د تره نوسي ته هلکانو ته خو په دې هلک ته ورکول رور ته پکې نه خور ته نه میلاویږي چې هغه سره عصبه شي نو ځکه دی فرمایي ومن لا فرض لها هغه زنانه چې د هغې دپاره خپل فرضیت کې حصه نه وي من الاناس لکه ورېرې شولې دارنګې د تره لوریانې شوې و اخوها او ورور د هغې عصبتون عصبه وي وراره عصبه دی تره زوی عصبه دی لا تصیر عصبتن دا جینکې به نه ګرځېږي عصبه باخیها په دې رور باندې ورور به عصبه نه ګرځي دې مثال ذکر کوي کالعمي والعمتې ستا چې کوم دی تره پاتې شوی دی د پلار رور دی او د پلار خور ده د پلار خور په ذیل ارحامو کې ده د فرضیت نشته نو چې ته مړ شي مال به دې تره ته میلاویږي خو د پلار خور چې ترور د هغه ته نه میلاویږي دقه رنګې په نورو کې مثال تره بچی دی زوی ته میلاویږي لور ته نه میلاویږي نو المال كله تمام مال بل العام د تر لپاره دون العامه دریم قسم په عصبه نسبیو کې و اما العصبه مع غیره ارچه حسبه مع غیره دي اتموي چې دا خزي دي خو هغه خزي دي چې کم دی چې د چا په وجه عصبه کېږي هغه په خپله عصبه نه په خپله خزي فکل انثى هر هغه زنانه ده تسیر عصبه دا عصبه ګرځي مع انثى اخرى د بل انثى سره نو فکل انثى دا چې کم دی خور ده عیانی علاتی تسیر عصبه دا به عصبه ګرځي مع انثى سره د بل انثى سره چې کم دی لور ده یا نوسی ده کالاخت مع البنت
لکه اخته شوله سره د بنتې نه لما ذکرنا دا مو مخکې ذکر کړي دي دا اخته عصبه ګرځېږي چې کوم دی د بنتې سره د عبدالله بن مسعود صاحب چې کوم دی حدیث مو هلته ذکر کو ابو موسی اشعري صاحب نه تپوس وکړی شو چې یو لور ده چې کوم دی او نوسۍ ده او خور ده نو هغه له جواب کوي لور ته ورکه نسب سدس ورکه چې کوم دی نوسۍ ته ثلثین به پوره شي فرض پوره شو نو د ښځو حصه پوره شوله خور پاتې شوله بیا د عبدالله بن مسعود صاحب نه تپوس کړي هغه ورته فرمایي نه کله چې لور ته حصه میلاو شوله نوسۍ ته میلاو شي سدسو ثلثین پوره شول اوس دا خور عصبه شوله دا باقي مال به ځي عصبیت ته دا خور چې عصبه شوې ده نو دا عصبه مع غیره ده د لور د وجې نه او هلته یې در اجعل الاخوات مع البنات عصبة و آخر العصبات یو ذی الفرایض د هغې تذکره وشوله دویم عصباتو د هغې تذکره کوله بیا په دې عصباتو کې درې مراتب بیان کړه او دا درې واړه مراتب د نسبي وو اوس فرمایي و آخر العصبات مولا العتاقة اخر د عصباتو دا مولا د عتاقت دی چې کوم معتق دی معتق دا په عصبو کې دی خو دې سره فرمایي چې دا معتق آخر د عصباتو دی نو مرتبه ته وښوله چې ګوره عصبه نسبي باندې دی مقدم نه دی ځکه آخر د شی وروستوي نو عصبه نسبي مقدم دي او دا معتق د عصبه نسبیونه مقدم نه دی د هغوی سره مساوي نه دی د هغوی نه وروستو دی نو یو خو وروستو شو د عصبه نسبیونه دویم فرمایي آخر العصبات نو چې آخر العصبات ذکر کو پته لګي دا مقدم دی چې کوم دی په ذی الارحامو باندې دا مقدم دی په ذی الارحامو باندې ځکه دی په مرتبه د عصباتو کې دی نو آخر د عصباتو مولا د عتاقت دی معنا کم سړي چې عتق کړی دی دته به وراثت راځي یو سړی دی چې کوم دی هغه بل غلام آزاد کو نو دا کم چې آزاد شو معتق د خپل نسبیان وي وراثت به هغوی ته ورکولی شي نسبیان کم د چې مخکې ووي دا معتق چې آزاد شو دی اوس آزاد بني آدم دی خپل نسبی دی خپل رشته ده چې مړ شو هغه 12 ذی الفرایض دي هغو له به حصه ورکوو بالفرض د هغې نه وروسته بیا عصبات به ګورو عصبه نسبیو کې بې نفسه دي بې غیره دي مع غیره دي دوی له ورکوو خو که نه داسې و چې دا معتق دا مړ شو د هغه نسبیان هېڅوک نشته فرایض یې نشته عصبات نسبي نشته نه اوس به آخر د عصباتو تراشي دا دویم نمبر د عصباتو سببي دي چې معتق دی نو اوس به مال معتق تراشي دی معتق ته چې موږ د وراثت ورکوو نو ولې دا ثابت دی نقلا هم او عقلا هم نقلا د حضرت حمزه لور ده هغه یو غلام چې کوم دی هغه آزاد هغه غلام مړ شو یوه لور یې پاتې شوله نو پیغمبر علیه السلام نیم مال ورکو د هغه معتق لور ته فرضیت نیم مال یې ورکو د حضرت حمزه لور ته په طریقې د عصبیت ځکه چې فرض هغه واغسته د معتق لورو بیا د هغې عصبه نسبي نشته د حمزه صاحب لور دی معتقه و دی عصبه و سببي نیم مال دله ورکو نقل موجود دی چې دا عصبه دی دته به میلاویږي چې کوم د خپله حصه د ته ورته بله احادیث راغلي عقل هم تقاضا کوي چې معتق ته حصه ورکه وجه د عقل دا ده چې ګوره د پلار ته د رور ته دې ته چې دا وراثت میلاویږي ولې دا سبب د حیاتو ستا نیکه چې کوم د کارنامه کړې و نو ستا پلار یې راوړی دی پلار دې کارنامه کړې ده نو ته یې راوړی دا ستا د ژوند دپاره سبب و هر کله چې دا سبب و ستا د ژوند دپاره نو چې هر کله هغه ستا د ژوند دپاره سبب شو اوس به ته هغه ته خیر رسې هغه تا کې ژوند پیدا کړی دی نو چې ژوند یې پیدا کړی دی لحاظه ته مړ شي ستا د مال نه به هغوی ته حصه ورکولی شي تا سره خیر کړی و ته به اوس د هغوی سره خیر کړې نو څنګه چې دغه ستا دپاره د خیر ذریعه و په نسب کې نو دغه رنګې دا معتق دی که نه دام د خیر ذریعه ده د ژوند پیدا کو په دې معتق کې چې دې معتق دا سړی آزاد کړی نه وی
نو چې زه آزاد کړی دا معتق غلام و د حیثیت د څاروي و د غوی په شانته خلک بوزي کار پې کوي او چې کله کار ضرورت نه د غوی په شانته بوزي خرڅ کی د خر په شانته په شوتل وروړي او چې کله ضرورت نه نه بوزي د خر په شانته خرڅ کی او چې دا د قشر زندگی وي دا چرته دغه پیسې ملکیت کې نشي راتللی نو چې سړی د سشیز مالک کیږي نو اختیارات نشته د څاروي په شانته ګرځي همیشه د پاره مملوک یې ته چې کوم د مالک کېدی نشي نو تو که ظاهر جمدیم ګرځي خو ته مړې دا ژوند په دې کې معتق پیدا کو معتق ولګې دی آزاد کو او چې آزاد کو اوس تا کې دا صلاحیت پیدا شو اوس ته غوی او خر نه اوس ته انسان شوي اوس چې بل انسان پیسې ټکی پیدا کوي او مالک ګرځيږي تم اوس مالک کې دی شي اوس تا څوک مملوک نه وي اوس ته مالکی دا ژوند پتا کې دی معتق پیدا کو څنګه چې آل تپلار ژوند پیدا کړو په بچی کې وراثت ملاوي دو نو د قرنګ دلته معتق ژوند پیدا ک په معتق کې د تبولا ملاويږي نو لہذا آخر د عصباتو مولا د عتاقت د معتق تبه مال ورکولې شي یو مسله اوس کدا معتق چې مړ کېدو دا غي نمخ کې معتق مړ دی وای چې معتق مړ دی نو اوس بد دی ورثه وګورو نو ثم عصبته بیا بد دی عصبو ته ورکولې شي علی الترتیب الذي ذکرنا هغه ترتیب باندې چې موږ مخکې ذکر کړی دی معتق مړ شو معتق داغه نه مخکې مړ شوی دی هغه معتق نسب څوک شته نه نو دغه وراثت ولا دا راځي معتق ته معتق مړ دی اوس به د معتق عصبه ګورو نو تا پرون سبق وې چې اول د عصباتو زوی دی نو د معتق زوی له ورکو بالفرض معتق زوی نشتی پلار له ورکو نیکله ورکو دا نه د معتق رور له ورکو رور نه ورارو کته بزو دا نه تر به د ترزوی نو ثم بعصبته د عصب على الترتيب الذي ذكرنا دلیل د دوی د پاره چې موږ دوی ته وراثت دا ولا ورکو ولی لقول عليه السلام الولاء ولا هغه مال ته وی چې معتق ته د معتق نه ملاویږي دا ولا لحمه دا رشته ده که لحمه النسب په شان د رشتې د نسب دا غوخه ده لحمه اصل کې دی ته وی کنه جولا چې تار خور کی کنه نو غټ غټ تارونه خواره کی داسې بیا په دې کې نور کچی تارونه اچي او دسې پکې کله کوي نو دغه ته چې کم دی بوده وي او دی بل ته لحمه وي نو په دې لحمه باندې کپړه جوړیږي نو دا د رشتې مسلې څنګه چې دا په یو بل کې نه ایستلی شي نو دا رشته داسې وي چې یو بل کې نه ننوتي دا پلار دا زوی دي دارونه خویندې دي نو دا ولا د معتق دا عمدقه شانتې چې کوم دی یو بل انسان سره وپیلي نو لحمة کلحمة النسب دا په شان د لحمې د نسب شوله نو چې نسب شو چې څوک معتق دی هغه ته به میلاویږي معتق نشته د هغه چې کوم دی نسبیانو ته به میلاویږي که د هغه نسبیان نشته د دې معتق بیا به معتق ته میلاویږي او چې د معتق هغه مړ دی د هغې نسبیانو ته میلاویږي د هغه نسبیان نشته د معتق بیا د هغې معتق ته به میلاویږي داسې به روان دي مخکې نو البته په دې ولا کې لا شیء للنساء نشته الاناس نشته د پاره د خزو من ورثه المعتق کم چې وارثان د معتق دي ته به نه میلاویږي دا به صرف ذکور ته میلاویږي نه معنا دا شوله دا ولا چې راځي کنه نه معتق تراله که معتق نه دغه ورثو ته به میلاویږي خو ورثو کې به صرف سړو ته میلاویږي خزو ته نه مثال په تور معتق مړ شو مال راله معتق ته معتق مړ دی نو اوس مې چې معتق مړ دی چاته ورکو د معتق زوی ته نو زوی ته ورکولی شي خو لور ته نه او که زوی نشته نو نوسي ته ورکولی شي خو نوسی نه جینکو ته نه میلاویږي ښځو ته نه میلاویږي دارنګې چې ښکته سلسله نه په بره ورکو دا معتق نشته نو پلار ته ورکو مور ته نه چې پلار نه نو نیکه ته ورکو نیا پکې نشته چې بره سلسله د ام نه بیا به راشي څنګ ته نو ورور ته خو خور نه سړو ته به میلاویږي ښځو ته به نه میلاویږي وجه دا ده چې موږ دې سیز ته ولا وایو دې سیز ته وراثت نه وایو دا چې کوم دی وراثت نه دی که دا وراثت وی نو بیا به ښځو سړو ته میلاوېدو دا وراثت دی نه ځکه دا معتق د معتق په نسب کې اسم نه دی
نو دا وراثت نه دی. هر کله چې وراثت نه دی دا لحمه ده، یوه رشته جوړه شوله، او رشته او نسب چې جوړېږي نو نسب د پلار نه جوړېږي، د مور نه جوړېږي، او پلار سړی. خیال کې راځي خبره؟ موږ تاسو ټول پلارم ده او مورم ده، هغه دواړه اړخه دي. خو مور چې کوم دی مثال د یو نسب د پلار د بل نسب دی، ته به د چا نه حسابېږي؟ د پلار د نسب نه به حسابېږي. لہذا هر کله چې د معتق مال راغی معتق ته او معتق مړ دی، اوس به د هغه زوی ته ورکو، ځکه چې دا مال د زوی ته میلاویږي په طریقې د وراثت نه میلاویږي. دا وراثت نه دی، ځکه معتق د معتق څه دی؟ حساب نه دی. دا ورکولی شي په ولا سره. ولا چې کوم دی یو نسبت جوړ شوی دی، او دا نسبت چې جوړیږي دا نسبت قایمیږي، دا لحمتون، دا سړو پسې قایمیږي. نو سړو که چې پلاری نشته نو زوی نسبي دی، نو زوی ته میلاویږي. لور خو ځي بل خوا، نو اسی نسبي دی، د پلار نه نسبي، نیکه دی، ور نیکه دی، رور دی، دا نسب وي. نو ځکه سړو ته میلاویږي، ښځو ته به دا نه میلاویږي. البته ښځو ته به هغه ځای کې دا ولا میلاویږي که نه چې دا ښځه یا معتقی او یا دخیلی په اعتاق کې. لکه مخکې حدیث ذکر کوو چې ښځه په خپله معتقه ده بیا ورته میلاویږي، او یا دخیلی په اعتاق کې نو بیا ورته میلاویږي. او په دې مخکینی صورت کې چې کوم دی نه ښځه معتقه ده او نه دخیله ده په معتقه اعتاق کې، سړي عتق کړی دی نو مال رالی چې کوم دی هغه نشته، نو زوی ته میلاویږي. نو لور یې معتقه وه نه، دخیله او په اعتاق کې نه. رور ته میلاویږي نو دا خور یې معتقه ده نه، دخیله ده په اعتاق کې نه، نو ځکه هغوی ته نه میلاویږي. کم ځای کې چې دا ښځه په خپله معتقه شي یا دخیله شي په اعتاق کې بیا به ورته ولا میلاویږي، لکه مخکې حدیث را روان دی. نو الولاء ولا لحمة كلحمة النسب ولا شيء للأناس، نه به د پاره د ښځو من ورثة المعتق، کم چې د ورثه د معتق دي د ښځو ته به پکې څه نه میلاویږي. لقول علیه السلام، پیغمبر علیه السلام فرمایي لیس للنساء من الولاء، نشته د ښځو د پاره په دې ولا کې هیڅ حصه نشته. نو ځکه لور ته، نوسۍ ته، خور ته پکې میلاو نه شو. نو البته تا ته مې ټکې ذکر کوو که دا ښځې معتقه وي یا دخیلی په اعتاق کې بیا به میلاویږي، نو دا ټکې وي الا ما اعتقنا. د ښځو چې عتق کوي یوه ښځه وه غلام یې آزاد کو، نو سبا چې دا غلام مړ شي دا به راځي ولا د معتق ته، ښځې ته به راځي. بریره احادیثو کې به تاسو ته راشي، بخاري کراتو باندې دا حدیث ذکر کړی دی. راله حضرت عایشې ته وایي ما سره خپلو مولاګانو عقد کتابت کړی دی، ما سره امداد وکړه چې زه ځان آزاد کم. حضرت عایشې ورته ووی زه تاله مشوره نه در کوم، ستا مولاګان تا نه پیسې غواړي او ازادۍ دی، زه اسم یو غلام آزادوم، زه به تا د مولاګانو نه واخلم، هغوی له به پیسې ورکم، د هغوی کار به حاصل شي، خو پیسې مقصد دی، پیسې به زه ورکم، بیا به زه تا آزاده کم، نو ته خپل آزادول غواړي، ستا مقصد به حاصل شي، زه اسم یو غلام آزادوم، زما مقصد به حاصل شي. نو دا بریره لاړه چې کنده خپلو آقاګانو سره مشوره وکړه، هغې ورته ویل ټیک ده پیسې دې راکړي تا دې والي، خو سبا که ته مړه شې نو ستا ولا به زمونږ وي. نو چې واپس بریره حضرت عایشې ته قصه بیان کړه، هغه ورته زه پیغمبر علیه السلام سره مشوره کوم، نبی کریم علیه السلام ته چې بیان وکړم، پیغمبر علیه السلام ته والا او ازاده که الولاء لمن اعتقا، که هغه شرطونه هم لګوي هغه اعتبار نشته، ولا به هر هغه چا د پرې چې چا عتق کړی دی. لہذا ښځه معتقی هغه دپاره به ولا راځي. نو الا ما اعتقنه یوه او اعتقه یا دا چې کوم دی آزاد کړی دی غلام، من اعتقنه هغه غلام چې دی ښځو آزاد کړی. یوه ښځه ولګېده غلام یې واغستو آزاد یې کو، دغه غلام ولګېد بل غلام یې واغستو آزاد یې کو. دا مخکینی غلام چې آزاد شوی دی مړ دی، دا دویم غلام چې آزاد شوی دی اوس هغه مړ شو، چې مړ شو ولا راله د هغه خپل څوک شتی نه، دا معتق غلام ته خبر راله هغه مړ دی، د هغه هم څوک شتی نه، اوس د هغې معتق ته راله او د هغې معتقې ښځه وه، نو ښځې ته به اوس راشي. او کاتبنا یا دا ښځې خپل غلام ته دونه پیسې راکړه نو تا آزادوو، نو دې ښځې چې کوم غلام سره عقد کتابت کړی سبا مکاتب مړ شي ولا به د دې معتقې دپاره. او کاتب من کاتبنا یا کتابت کړي هغه سړي چې هغې سره کتابت دې ښځې کړی، دې ښځې غلام سره کتابت کړی دی، بیا غلام آزاد شوی دی، هغه ولګېد بل غلام یې واغستو هغه سره کتابت وکړو،
او د ښځې چې کوم غلام سره کتابت کړی او آزاد شوی هغه مړ شو د هغې نه پس د دې هغه مکاتب غلام مړ شو هغه ولا را روانه شوله د هغې څوک نسبیان نه و د ښځې چې کوم غلام مکاتب کړی آزاد شوی دی هغه مړ شوی دی نو اوس به دا راشي دې ښځې ته او دبرنا یا د ښځو تدبیر وکړو ښځې خپل غلام ته وویل ته به زما د مرګ نه پس آزاد یې دا ښځه چې کوم دی نعوذ بالله کافره شوله لاړه مرتده شوله دار حرب ته وتښتېدله قاضي فیصله وکړه ښځه مړه نو چې مړه مدبرات یې آزاد شول څه وخت پس چې کوم دی هغه ښځه بیا راله مسلمانه شوله نو غلام خو آزاد شوی دی دا واپس غلام کېږي نه دا آزاد شوی مدبر غلام چې مړ شو د دې مال به چا ته راځي دې ښځې ته راځي ځکه مدبر کړی خو دی او دبر من دبرنا یا تدبیر کړي هغه چا چې هغه د ښځو مدبر کړي همدغه صورت مذکوره کې ښځې غلام مدبر کو ښځه لاړه کافره شوله قاضي فیصله وکړه غلام آزاد شو بیا دغه غلام چې کوم دی ولګېد هغه ځان له غلام واغستو هغې مدبر کو چې مدبر کو دا غلام مړ شو هغه دویم غلام چې مدبر شوی دی اوس هغه مړ شو د هغې مال د هغې د خپل مدبر له او خو مړ دی نو رالی چې که د ښځه واپس مسلمانه شوې ده راغلې اوس به مال راشي دې ښځې ته او دبر من دبرنا او جر ولا معتقهن یا راکاږي دا ښځه ولا د خپل معتق جر ولا معتق چې د ښځې کم آزاد کړي هغه جار د ولا وکړي مسله دی چې یوه ښځه وه د هغې غلام و د بل کس چې کم دی وینځه وه دې دواړو نکاح وکړه او دغه وینځه هغه آزاده کړه نو قانون دی چې د اولاد نسبت دا د پلار سره نسب د پلار نه خو اله چې پلار کې صلاحیت وي او چې داسې د غلامۍ مسله نو بچی به تابع د خیر الابوین وي دلته غلام دا د ښځې وینځه دا د بل کس وه دواړو نکاح کړې ده او دغه وینځه آزاده شوې ده نو پته ولګېده چې مور یې د خیر ده او پلار یې د شر دی ځکه پلار خو لا غلام دی بچی چې پیدا کېږي دا به تابع د مور وي نو دا مور چې د چا وه دا بچی به د هغې غلامان دي نو چې دا بچی د هغې غلامان دي نو که په دې وخت کې دا بچی مړ کېږي د دې ولا به راځي مور ته مور آزاده ده او دا مور چې چا آزاده کړې دا ولا به ځي حقه د مور موثقینو ته به ځي خو دا چې کوم پلار یې دی د دې اقاګۍ خو ښځه وه هغه داسې کار وکړو چې دا خپل غلام یې پسې آزاد کړو نو چې خپل غلام آزاد کو نو مخکې خو ولا د مور په طرف تلله کله چې دې اقاګۍ ولګېد او د خپل غلام آزاد کو نو اوس دغه بچو ولا دراخ کله د خپل غلام طرف ته ځکه پلار خدا دی نو مور یې آزاده وه خو پلار خو آزاد شو چې پلار آزاد شو نو نسب د پلار نه نو ولا به پلار ته راځي نو دغه ماشومان چې دې نه پس مړه کېږي او د هغې نسبیان څوک نه او دا پلار یې مړ وي نو دا ولا به راځي د پلار ته او پلار چې کوم دی معتقه ده دا معتقې ته راځي او جر ولا معتقهن او معتق معتقهن یا راکاږي ولا د معتق د معتق همدغه صورت مذکوره کې دې ښځې چې کوم دی غلام واغستو هغې د چا سره نکاح کړې ده او د هغې بچي هغه خو د پلار نه خو کوم چې دا وینځه د چا وه هغې خپله وینځه آزاده کړه نو چې وینځه آزاده کړه ولا لاړه وینځې پسې دا ښځه ولګېده خپل غلام یې ورته آزاد کو نو ولا د ځان ته په دې راښکله د دې نه پس دغه بچي چې کوم دی معتقه د ښځې چې کوم غلام آزاد کړی دی او د هغه نه بچي شوي دي دا غلام ولګېد چې کوم دی هغه ځان له بل معتق وکړو بل غلام یې واغسته او آزاد یې کړو هغه دویم غلام چې اغستی شوی دی او هغه آزاد شوی دی هغه مړ شي د هغه ولا راله د هغې نسبیان نه و راله د دې ښځې معتق دپاره او دا مړ دی نو اوس به دا راشي د ښځې دپاره او معتق معتقهن ښځې دا خو تا ته د ولا تفصیل ذکر کوو ولو ترک ابا المعتق و ابنه دا اوس بله مسله کوي چې دومره خبره خو متفقه وه چې ولا راشي معتق دپاره نو په معتق د ده مال دی که دی نه وي د ده عصبو ته ورکولی شي نو دونه متفقه وه چې صرف سړو ته میلاویږي ښځو ته به نه میلاویږي دا متفقه وه خو د دې اتفاق نه بعد چې صرف سړو ته میلاویږي او ښځو ته نه میلاویږي دې سړو ته چې ورکوو نو آیا په طریقې د ارث یې ورکو او که نه په طریقې د قرب یې ورکو دقه ځای کې اختلاف دی کله چې د معتق ولا راله معتق ته او معتق مړ دی نو موږ چاله ورکوله
د دې معتق عصبو ته ورکو که نه نو دونه متفقه ده چې د معتق مال د هغې نسبو ته ورکوو صرف ذکورو ته میلاویږي اناسو ته نه میلاویږي اوس دې مسله کوله دا متفقه ده خو چې دې ذکورو ته ورکوو نو آیا څنګه ورکو په طریقې د ارث ورکو او که په طریقې د قرب ورکو دا د ابو یوسف رحمه الله د طرفیانو سره اختلاف دی نو د هغې مثال تا ته ذکر کوي ولو ترکه یو سړی چې کوم دی معتق نه مال راغی دی معتق ته او دا معتق مړ دی او د ده نسبه شتې ولو ترکه که د پرېښودو اب المعتق د معتق پلار دی و ابنه زوی د معتق دی دا دواړه شتې او معتق کاکا مړ دی او اخوا د معتق ولا اسره له معتق ته معتق خوشتي نو اخوا پلار او زوی دي نو آیا څه وکړی شي نو عند ابو یوسف رحمه الله فرمایي دا مال به تقسیم کړي په طریقې د وراثت او چې ته مړ شي ایو ستا پلار یو بل دی زوی نو وراثت څنګه تقسیمیږي سدس میلاویږي پلار ته او باقي میلاویږي زوی ته نو په دې وخت کې پلار ذیل فرض دی چې ته مړ شي پلار او زوی دی پاتې شول نو پلار ته څه میلاویږي سدس او زوی عصبه دی باقي هغه ته میلاویږي دا طریقه د تقسیم د ارث ده نو چې هر کله معتق مړ دی او پلار او زوی دی ابو یوسف رحمه الله فرمایي دا ولا به هم دقسې تقسیم کې سدس ورکه پلار د معتق ته او باقي خمسه ته خمسه اسدسه دا ورکه زوی د معتق ته عند ابو یوسف رحمه الله سدس الولا شپږمه د ولا للاب د پلار د پاره ده والباقي دا باقي چې پنځه دي للابن د زوی د پاره ده نو اینی مال ورکولی شي صرف ذکور ته مال نشي ورکولی اناسو ته متفقه ده اختلاف په دې کې دی چې ذکور ته ورکو نو څنګه ورکو نو ابو یوسف صاحب وایي ورکه خو په طریقې د ارث ورکه د ارث دغه طریقه ده ای په طریقې د ارث ورکه طرفین وایي نه ذکور ته به ورکې او په طریقې د ارث به نه ورکې په طریقې د قرب به ورکې نو چې مال دلته رالی معتق مړ دی او معتق ته قریب زوی دی نو غونډ سیز د زوی دی د پلار پکې نشته او دا څه ارث خو نه دی چې پلار له پکې سدس ورکو او چې زوی نه وي بیا به ورکو پلار ته رور ته بیا نه میلاویږي نو عند ابي حنیفه او محمد طرفین وایي چې کوم د الولا كله للابن دا به غونډه د زوی دپاره ولا شی للاب پلار دپاره به څه شی نه ولو ترک ابن المعتق او که د پریښو چې کوم دی زوی د معتق وجده مخکې سره پلارو اوس زوی دی او نیکه دی نو بیا اتفاق دی چې فالولا كله للابن دا به د زوی دپاره بالاتفاق وجه دا ده چې هلته ابو یوسف صاحب خو اختلاف کوو خو پلار او زوی دا دواړه مدلو د مړي ته بلا واسطتین د زویم ډایرکټ نسبت د پلار سره او د پلار هم ډایرکټ نسبت د دې مړي زوی سره نو دا دواړه د مړي ته نږدې کېدل بغیر د واسطې نه او دلته یو زوی دی دا د دې مړي بچی دی بلا واسطه بلې نیکه دی هغه او تقریب دی خو بې واسطة الاب نو واسطې په وجه باندې نیکه ته څه نه میلاویږي نو ځکه بیا ورسره اتفاق کوي چې دا به غونډ میلاویږي زوی ته او نیکه ته به څه نه مسله بله ذکر کوي چې عتق راتو د عتق دپاره چې کوم دی ولا مرتب وه نو مسله دی چې کم سړي عتق کړی دی ولا به مرتب وي عامه ده که دا عتق د کړی د الله د رضا دپاره او که دا عتق کړی د شیطان د رضا دپاره عتق یې کړی دی بالاختیار او که عتق یې کړی بلا اختیار هر شکل باندې خو چې چا عتق کړی دی چې کم دی هغه ته به ولا میلاویږي بی اختیار به عتق څنګه راځي دا هغه ته مثال ذکر کوي دا حدیث دی من ملکا ذا رحم محرم منه څوک چې مالک شو د داسې رشتې دار چې هغه په ده باندې حرام وي همیشه عتق علی په دې به ازادیږي من ملکا څوک چې مالک شو ذی رحم تاسو اصول کې هلته وایي د عتق دپاره په دې صورت کې چې کوم دی دوه څیزونه وي یو قرابت دی او دویم ملکیت دی قرابت جمع شي ملکیت جمع شي عتق به راځي اور کله چې علت دا دوه څیزونه شو قرابت او ملکیت کم چې مؤخر وو هغه ته به نسبت کوو ستا پلار دی چې کم دی او ته یې پردی غلام دی قرابت خوشتي نو پته آزاد نه دی کله چې تا د هغه سړي نه دا واغستو اوس پته آزاد شو نو قرابت د مخکې نه و ملکیت اوس راغی نو نه سبب د عتق به ملکیت ته کوو یو سړی دی بازار کې چې کم دی
جوان خرڅېږي د واغسته کور ته راوړو راوسته کور ته خدمت وله کوي کال میاشت پکې تېره شوه د هغې نه پس هلکه ته د کم ځئ زه خو د پلانکي ځیم دا نشانات خبرې شروع شو هلکه دا خو زما زوی و ماشوموالي کې زما نه چنګړیانو پټ کړی و ما وله په دې سټ باندې غاښ لګولی ته وښیه دا سټ دی هغه نه خفه کېده هلکه ته خو زما زوی د ملکیت د مخکې نه و ځکه تا خو پروس کالی اغوستی دی قرابت پکې اوس ښکاره شو نو نسبت د هغې بچا ته کوو قرابت ته یعنې ملکیت او قرابت دواړه جمع شول کم چې آخري و هغه ته به نسبت کوي یو مسله دویم قرابت دپاره 3 صورتونه دي یو چې کوم دی قرابت قریبه دی یو قرابت متوسطه دی بل قرابت بعیده دی قرابت قریبه سلسله د ولادت ده قرابت قریبه سلسله د ولادت ده ستا زوی ستا نوسې کړوسې پره پلار نیکه ور نیکه دا قرابت قریب دی دویم قرابت متوسطه دی متوسطه هغه ده چې سلسله د ولادت کې نه خو نکاح حرام وي رونه خویندې دي تروره وراره دي تره ورېره دي داسې خلک ماما او خورزه دي نو داسې خلک دا قرابت متوسطه دی سلسله ولادت کې خو نه دي خو نکاح حرامه ده دریم چې کوم دی قرابت بعیده دی قرابت بعیده هغې ته وایي چې سلسله د ولادت نه وي او نکاح پکې حرامه نه وي د ترور زوی دی ستا نسبي سړی دی دارنګې چې کوم دی د ماما زوی دی د ماما لور ده دارنګې د تره لور ده د تره بچي دي نو ستا نسب دی خو نکاح خو حرامه نه ده دا قرابت دی خو لږ بعید دی کله چې د درې وپېژندل مخکینی شق کې کم چې قرابت قریبه دی نو حدیث اتفاقا په هغې چسپان دی من ملک ذا رحم محرم سلسله د ولادت کې د چا مالک شوی عتقه اتفاق دی دویم صورت کې چې کم قرابت متوسطه دی داسې کس مالک شي چې هلته نکاح حرامه وي رور دی واغستو تره دی واغستو خور دی چې کم دی خورزه ورېره دی چا سره غلامان وینځي تا واغستو احناف وی عتقه دا آزاد شو امام شافعي رحمه الله به دې کې اختلاف کوي دریم چې کم قرابت بعیده دی نو هغه نه ازادیږي وجه داره چې حدیث کې سره دا قید دی من ملکه څوک چې مالک شو ذا رحمین د داسې کس چې هغه ستا سره قرابت دی تا سره قرابت دی او قرابت څنګه دی محرمن اصل عبارت داسې دی ځکه دا محرم دا صفت د ذا دپاره دی ذا مفعول د ملکه دپاره دی من ملکه ملکه فعل دی من ته پکې ضمیر راجع دی فاعل او ذا مفعول دی ذا رحیمین دی مضاف الیه دی خو ذا دا منصوب دی مفعول دی او دا محرم دا صفت د ذا دپاره دی نو من ملکه څوک چې مالک شو ذا رحیمین د خپلوان او دا ذا داسې خپلوان دی چې محرمن دا په د حرامو نو دوه شرط دي یو ستا قریب دی او دویم پته نکاح حرامه ده نو دا به آزاد شي خو دلته حدیث کې دا مجرور ویلی شوی دی دې ته جر د جوار وی د رحیم په جوار کې راغلی دی نو ځکه دا مجرور دی ورنه اصل عبارت د نسب دی ځکه مفعول د ذا دپاره دی نو عتق علیه په د آزاد شو اوس دا عتق بی اختیاره دی خو عتق رالی او بی اختیار عتق رالی بیا چې کم معتق دی ولا به د هغوی یکون ولاؤه له ولا به د عمده دپاره خو بقدر الملک په اندازې د ملک باندې چې څومره ته مالک شوی نو که ثلاثه بناتین مثال ذکر کوي یو سړی دی د چا غلام دی لوریانې چې کم دی هغه مسلمانانې واده شوي دي چې کم دی نو دې لوریان ته پته ولګېده چې دا پلار د پلانکي غلام دی یاره دا پلار اخلوخه آزادوي مشرې وی اخلوي کشرې وی اخلوي منځومې وی یاره خپل کار به کوي مړه زموږ کور نه آباد دي موږ پیسه کوو د مشرې او کشرې خپل میټینګ وکړو د هغه پلار د مولاګانو سره مشوره وکړه را باندې خرڅ یې کوي هغوی ورته وایي بلکل یې خرڅوو 50 روپیا راکوي دوی دواړو خپل منځ کې پیسې را غونډې کړې مشرې ورته وایي زه به پکې 10 روپیا ورکړم کشرې ورته وایي زه به پکې 20 روپیا ورکړم نو مشرې وله 10 ورکړې او کشرې 10 ورکړې په 50 روپیا باندې پلار واغستو نو دا جینکې ملکه ذا رحم محرم د پلار مالکانې شو نو پلار یې څنګه شو په ټک آزاد شو نو دا چې کوم دی قرابتو په مرتبه اوله کې و نو پلار آزاد شو
ښه دا خو ستا مخکینۍ مسله شوله د دې نه پس چې کوم د پلار زندګي تېروي څه وخت چې تېر شو پلار ګټه وټه وکړه پلار مړ شو نو چې پلار مړ شو اوس بیا وراثت چاته راځي نو دا درې لوریانې دي وارثان هم دی دي بل خوا چې وګورو زویخي نشته عصبه دا جینکۍ چې کوم دی دا به معتقین دي په عصبه سببي وکي دي ښه جي نو چې پلار مړ شو اول به د دوی نه فرض د درې واړو جینکو ته ورکوو او تاسو مسله مخکې وې چې پلار مړ شي او بچیان یې پاتې شي د دوو نه زیاتې لوریانې وي څه به ورته کېږي ثلثین نو ثلثین د دې درې واړو جینکو حق دی که چا اغسته او که چا نه دی اغسته ځکه لور خو یې ده نو ثلثین د درې واړو جینکو حق دی ادنا مخرج چې د هغې نه ثلث رایستې شي ثلثین رایستې شي هغه درې دي انشاءالله مخکې مخارجو کې خبره کوو نو مال به اول درې ځای شي په دریو کې ثلثین دي دا دوه حصې به ترې راواخلو دا به درې واړو جینکو ته ورکوو ځکه چې پلار مړ شي او ثلثین د جینکو حق دی دا درې واړې لوریانې دي نو مال درې ځای شو دوه حصې پکې د چا شوې د درې واړو جینکو باقي پاتې شو یوه حصه دا به راولو د دې پلار چې کوم دی عصبه وګورو بل ذیل فرض نشته دی عصبه نسبي وګورو هغه نشته دی د هغې نه به راکوشو عصبه سببي ته معتق ته به راشو معتقین یې دوه لوریانې دي دا یو ورکو دغه دوو لوریانو ته اوس په دې کې منظومې ته حصه نه میلاویږي ځکه چې هغه په معتقینو کې نه ونو دا یو پکې میلاو شو دغه مشرۍ او کشرۍ ته چې معتقې وي او منظومې ته پکې نه میلاویږي دا ته تقسیم وکړو تقسیم نه پس به اوس دا وګوري چې تقسیم مې وکړو نو آیا په جګړه خو نه دي صحیح تقسیم اوس به صحت تر تصحیح ته به راولي دا تقسیم دغه ځای پورې پوره شو اوس به تصحیح ته لاړ شي درې جینکۍ یې موږ ورکړي وله دوه دا دوه په دریو تقسیمیږي نه تقسیمیږي نسبت به وګوري د دوو او د دریو په منځ کې څه نسبت دی تباین دی نو دا غونډ رؤوس به راولي ځان سره بیا وساتي یو تا ترال درې دا به ځان سره وساتي بیا دې ورکړي چې کوم دی دوو جینکو ته یو کومه چې مشرۍ او کشرۍ وه دا یو په دوو تقسیمیږي په دویم نه تقسیمیږي نو په دوی باندې کسر دی نو چې په دویم کسر شو چې کوم دی منځ کې تباین دی نو دا به د ځان سره محفوظ کې نو تا ته دوه محفوظ رال یو دوه رؤوسو او بل درې رؤوسو په دې دوه تقسیم نه کېدو په دې دریو تقسیم نه کېدو دلته خو دوه دي مخکې به دام راشي کله به دریم فریقي په هغې به هم تقسیم نه کېږي هلته به هم بیا د حصې او د نسبت کې وګورې تباین وي غونډ به محفوظ کې توافقي وفق به محفوظ کې بیا دا تا چې موقوف کړي دې کې به نسبت وګوري دلته موږ دوه موقوف کړي دي یو درې جینکۍ دي په هغوی تقسیم نه راته بل دوه جینکۍ دي په دویم تقسیم نه راته د دوو په دریو کې څه نسبت دی دې کې هم تباین دی نو چې تباین دی اوس به دا کل په کل کې ضرب کې نو دوه به په دریو کې ضرب کې نو څو شو شپږ دوه په دریو کې شپږ که چېرې تا سره بل داسې موقوف وی بیا به د شپږ راغسته په هغه کې به دې ضرب کوو خو بل خو موږ څه نشته نو دلته شپږ شو اوس دا ستا د ضرب نه ټکی راووتو دا به راواخلې او دا به ضرب کې چې کوم دی په اصل مسله کې اصل دریو خیال کې راله خبره اصل مسله کې بیا ضرب کې چې دریو نه کم ځای کې شی روان شو کم ځای کې پچا کې اول نه مسله د دریو نه شوه په دریو کې دوه چې کم دی تا ورکړه درې جینکو ته هلته غونډ رؤوس دا موقوف شول بیا یو پاتې شو یو دې ورکو چې کم دی دوو جینکو ته په دې کې تباینو نو دی له چې کم دی دوه دې موقوف کړه اوس کل رؤوس د من انکسره یو درې دي کل رؤوس من انکسره چې کم دی دوه دي نو دوه په دریو کې دا شپږ شول اوس شپږ چې کم دی اصل مسله دلته کم ځای کې سیز وران شو چې په کم ځای کې وران شو 30 20 وران شو که نه مسله دقه وه که نه
موږ یو راغسته او چاله دې ورکوو د دوله به نه ورکوې که نه یعنې دقه ځای کې وران شوې دا قیصه ښه کله چې مسله د دریو نه شوله دوه دې ورکړه د دریو ته په طریقې د وراثت باقي پاتې شو یو دا یو دوله خو نشي ورکولی ځکه هلته پیسې برابر نه وي یعنې شي دا به ورکوو اوس په طریقې د ولا سره چا چې څونه تاوان کړی هغه له به یې ورکوو ښه چا چې څونه تاوان کړی دی نو مشرۍ څونه تاوان کړی و 300 کشرۍ څونه تاوان کړی و 200 نو موږ وران شوي دقه ځای موږ غونډه برابر ورکړو دقه ځای نه مسله یعنې چې دا وراثت کې لږ شانې شی روان شي بیا به غونډ مسله روانه وي مخکې نو دا چې د دوی پیسې برابر وي بیا به تقسیم کړو پیسې خو برابر نه دي یو 30 ورکړي دي بل 20 ورکړي د 30 او د 20 منځ کې دې ته موافقت بالعشر وایي هغه ورکړي 3 عشرې دي او دې بل ورکړي 2 عشرې دي خیال کې راله خبره هغه ورکړي 3 عشرې ده ورکړي 2 عشرې لہذا 3 حصې نه 3 عشرې به هغې له ورکوو او 2 عشرې به دې له ورکوو دا موافقت بالعشر دی نو چې دوه نه راجمع کړو نو 15 عشرې جوړېږي نو دا یو به تقسیمو په 15 باندې په 2 نه ځکه ولا کې حصه داسې وه دا په ولا تقسیمیږي پوه شئ په خبره نو یو خواته تا رؤوس 3 اوس دلته ولا کې رؤوس راله 15 معلومه شه مسله که نه بورډ دپسې راوړم نو به 3 په 15 کې 15 شو 15 دې جوړ کړو اوس به دا 15 راوالي او په اصل د مسلې کې بیا ضربې په اول او په ضرب د مسلې کې بیا ضربې دلته مسله اصلي ده چې 3 نو 3 په 15 کې 45 نو تاسې به راشي د 45 نه پوهېږې لږه په خبره که نه بورډ پسې راوړو بیا ورته فکر وکوه دا چې کوم د سړی مړ شو ثلثین ته ورکو لوریانو ته ثلثین چې راوځي نو هغه کم مخرج 3 دی مال په 3 تقسیم شو ثلثین پکې 2 دي 2 به ورکو 3 ورنه لوریانو ته ذیل فرایض دي اوس پاتې شو چې کوم د یو بل ذیل فرض شته نو عصبه ته راشو عصبه نسبي نشته عصبه او سببي ته به راشو عصبه سببي چې معتق دی معتق دلته 2 لوریانې دي دا یو ورکو د 2 لوریانو ته خو داسې ډایرکټ 2 لوریانو ته نه ورکو ځکه چې دا خو ولا ده ولا به قدر حصه ورکو چې د چا پکې څونه حصه ده یوې لور ورکړې په عتق کې 30 روپۍ بلې لور ورکړې پکې 20 روپۍ د 30 او د 20 منځ کې موافقت بالعشر دی یو 3 عشرې ورکړي بل 2 عشرې ورکړي دي ټوټل 15 عشرې دي نو موږ به دا یو چې کم دی په دې 15 عشرو تقسیمو نو دا یو په 15 تقسیمو نه تقسیمیږي منځ کې تباین دی مخکې د 3 رؤوس جمع کړیو اوس د 15 عشرې 15 رؤوس جمع کړل د دې 3 او د 15 منځ کې تباین دی دا 3 په دې 15 کې ضرب کړه نو 15 شول اوس به دا 15 راوالي اصل د مسلې کې بیا ضربې یا بیا په اول او په رد د مسلې کې ضربې دلته مسله اصلیه د 3 نو 3 په 15 کې 45 مسله د 45 نه صحیح شوله 3 تا ضرب کړي دي په 15 کې 15 ته مضروب د مسلې وي اصل مسلې نه چې د چا سره حصه ده هغه به راخلی په مضروب کې بیا ضربې چې 15 ده هغه له به خپله حصه معلومیږي اصل مسله 3 و په 3 کې 2 چې کوم دا د 3 جنکو نو 3 راواله او په 15 کې ضرب کا دا 2 د 3 نه 2 به راوالي 15 کې بیا ضرب کړي نو 2 15 30 به راوالي په 3 جنکو تقسیم کا اوس به روغ ورسېږي 10 او اصل مسله چې 3 وو د هغې نه خو موږ 2 تقسیم کړي په جنکو یو پاتې شوی دا به راولي او دا به ضرب کې په هغه 15 کې چې مضروب دی نو د 45 نه 15 کې تا 15 شو 15 اوس راواله او تقسیم یې که په 5 باندې کم چې حصه د معتقینو وه نو 5 تقسیمې 5 شو نو 3 رسیږي نو کم چې د 3 عشرو جینې وه 3 په 3 کې 9 نو 9 د هغه 30 والا شولې او د دې بل پکې 2 عشرې وي 2 په 3 کې 6 نو 6 پکې د دې بلې شوې پوه شئ پکې خبره نو اوس دی فرمایي که 3 بنات لکه 3 لوریانې شوې للکبرا 30 دینارا د کبرا پکې 10 شوې ولی صغرا 20 دیناره د کشرې پکې 20 دیناره پشترا اباهما دې دوانو په شریک پلار واغستو بالخمسین په 500 باندې ثم مات الاب پلار مړ شو وترک شیء شیء پرېښودو نو پس ثلثان بین دا ثلثان به بینهن په مابین د دې 3 جینکو کې وي اسلاسن دا به اسلاس ته 3 به راولو
ثلثین به په درې واړو تقسیمو بالفرض والباقي او دا باقي چې کم پاتې شوی د ثلثینو نه دی نو بین مشتریتیل اب دا هغه جینکو د پاره به چې چا پلار اغستې دی او چې کوم پکې نه دی اغستې دغه پکې حصہ نشته او بیا چې په هغې تقسیمو اخماسن په اخماسو به تقسیمو بالولا ثلاثه اخماسه 3 خمسه بکیږي د کبرا د پاره و خمسه 2 خمسه بکیږي لصغرا وتصح دا مسله سې کیږي من 45 د 45 نه